رحمت الله وبرکاته. دغه یو تصویر اسی ما ولیده نو په دې کې لیکلي چې لکه دا ښه کار نه دی او د پښتو په معاشره کې ولې دا کار کېږي چې رونه د رون نه جدا کېږي. ګوره په دې کې په شریعت کې ډېرې فایدې دي. ځینې عمل هغه موږ ته ښه کار نه ښکاري، خو اگر چې هغه ډېر ښه کاري. کله چې ورونه یو ځای د دوی بچیان پیدا شي او د هغې نونه پیدا شي، حال دا چې د ترونو زامنو د دې ترونو د نونو د یو بل نه ستر او فردی په شریعت کې. نو په شریعت کې دا خبره ده چې کله دوه ورونه یو ځای اوسېږي، دغه شان د هغې بچیان پیدا شي، د خپل عزت او د حیا لپاره دا کولی شي چې جدا شي. یو سړی خو تر قیمته او د اخیره ژوند لپاره یو ځای نشي پاتې کېدلی که نه. نو کوم سړي چې د خپلو بچیانو هغه په وخت باندې خپل ترتیبات د هغې برابر کړل، چې مطلب ستا دغه بچیان دي اوس زلمیان دي یا زما دغه نونه دي اوس پیغلې د دې د یو بل نه ستر او فرده ده په شریعت کې، نو ښه په خوشحالۍ باندې ښه په رورۍ باندې باید چې د یو بل نه هغه جدا شي. او که خیال کله موږ د پنجابیانو یا د ځینې خلکو ته ډېر په سپک نظر ګورو، خو د هغې یو ترتیب دی چې کله بچي ته واده وکړي د هغې کور ځان له جدا کوه، چې مطلب دغه ستا ښځه شوله، ستا ژوند شوله، دغې سره بل بچي ته وکړي هغې له ځان له ترتیب برابروي. اکثر عرب هم داسې طریقه کوي، خو دا زموږ د پښتنو کې داسې یو رواج دی چې 10 ورونه یا 8 ورونه یا 7 ورونه دا ټول به په یو ځای باندې اوسېږي، د هغې نونه به هم غټي، د هغې بچیان به هم زلمي، د هغې نونه به پیغلي. حال دا چې دا داسې یو ګډوډ سیسټم دی چې کوم روان دی.